الله الرحمن الرحيم فبدأ بأوعيتهم قبل وغاء أهيه پس شروع یې وکړه په بارونو د غلي باندې مخکې د بار درور خپلنا ثم استخرجها من وغاء أهيه او بیا یې رابار کړه پیمانه د بار درورنا کذلک کدنا لیوسف دک شانتی هیله خولې و مونږ یوسف علیه السلام ته ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک ځکه چې نو اغستون کې هغه د روح خپل په دین دغه بادشاه الا ان یشاء الله خو چې الله وغوښته نو هیله یې ورته جوړه کړه نرفع درجات من نشاء الله اوچتوي درجې د هغه چا چې اراده یې ورته وشي وفوق كل ذي علم علیم او پیدا کړي دي الله پاک د پویه د پاسه پویا قالو ویل وته رونو د یوسف علیه السلام ان یسرق فقد سرق اهل له من قبل کچری نن د غلا کړي دا نو د ضرور مخکې غلا کړي وا فاثرها یوسف فی نفسه پس دا خبره پټه اوساتله برداشت کړ یوسف علیه السلام ولم یبدها لهم او ځانې په ښکاره نه کو قال او زړه کې ووی انتم شر مکانا تاسو ډېر ناکاره خلک یې والله اعلم الله خپو یو بما تصفون شدید یوسف علیه السلام د پاره بیانول قالوا وی ویل یا ایها العزیز ای عزیز مصر ان له ابا شیخا کبیرا د در پاره پلار دی چې بوډا دی او ډیر عمر والا دی فهز احدنا مکانه پس زمونږ نه یو کس ګیر کړه د پځې انا نراک من المحسنین مونږ تا وینو نیکوکار قال اویل یوسف علیه السلام معاذ الله فناد په الله باندې ان ناخذ چې زه بې ګناه ګرفتار کم الا من وجدنا متاعنا عنده هو چې چا سره مې خپله پیمانه منتره انا اذا لظالمون او که بل سړی مې ګرفتار کو نو دا ګناه ده الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام یوسف علیهم الصلاة والسلام د هیلې مطابق لاولنا د اغي د اغزيات اصرار په وجه یوسف علی السلام هوته بس ټیک دزه بس چې تاسو غلا نه کړی زه خو اغي الته خو د پیغمبر اولاد او بزرګانو ټول د اغي وته دا خبر اوکړه چیرې زمونږ به اوس مطمئن کوي وګوره نه اغا خپل نوکرانو ته وی شروع وکي نو د خپل پلانینګ مطابق چې الله وی دا وته مون خولو اغي د غرونو په بارونو باندې شروع کړه او اخره کې د خپل رور اغي لره ورسېدو نو الله پاک وی په بدا باوعيتهم قبل وغاء اهي د خپل رور نه مخکې د اغي هغه بارونو سپردل شروع کړو ثم استخرجها من وغاء اهي او پیمانه بیا راويسته د خپل رور د بارنا کذالک کدنا لیوسف د کرنګي مونږه هله خولې وا یوسف علی السلام ته په دې هله کې بچته باسو کو یو خبره وبکیننو بعضی هیلې جایز دي او بعضی هیلې ناجایز دي هیله څه ته وایي هیله ویلی شي خپلې کمزورۍ ده چې خدای پاک زه کمزورې ما زما دا کمزوري ده او ته ډېر لوی ذات نو ته زما د هغه کمزورۍ سره سره ته زما دا طریقه په خپل جناب کې قبول کړي او په دې باندې ما ته معافي وکړي لکه مثلا چې کوم ځای دا هیله ده چې مونږه د کوټې ته خېجو اندر پایي وته لګو دا هیله ده نو بعضې خلک وایي چې د دې نه که مونږه هیله د اسخات والو نو وي دا په دې ځای کې غلطه ده ځکه چې وایي د قرآن دا خبره دې ځای کې صرف الله وایي دا هیله مونږه یوسف علیه السلام ته خولې وه نو که مونږه د قرآن ټول احکامات د یو کس د پاره والو نو بنګ ته به ډېره زیاته ګرانه شي دې څومره خبرې دي د یوسف علیهم الصلاة والسلام په دې صورت کې 50 مسائل مونږ ته واضح شوي 50 داسې مسائل چې زمونږ په دین کې هغه چلیږي د یوسف علیه الصلاة والسلام په دې یو واقعه کې الله پاک مونږ ته هغه خولي چې داسې تاسو کولی شئ دلته کې یوسف علیهم الصلاة والسلام که هغې ته دا خبره وکړه چېرې ان كنا سارقین د دې نه مخکې مونږ دا آیات وی چې هغې ورته وي مونږ چې کوم دی نو غله نه یو حالانکې یوسف علیه السلام کسانو ورته وي انهم لسارقون تاسو غلی
نو یو پیغمبر څنګه دروغ ویلی شي؟ موږ به لکه اول نه خبره په دې کې وګو چې ایتها الغیر انکم لسارقون. نو یوسف علیه السلام توریه وکړه. توریه څه ته ویلی شي؟ چې ستا په زړه کې خبره یو یې ظاهرا نه ته بل شان دی وکړي. لکه ابراهیم علیه السلام چې کله فاتح کېدو د خپل قوم د میلې نه چې هغوی به پکې بت پرستي کوله، نو هغه ستورو ته داسې وکتو وی انهم سقیم، زه بیمار یم، او د هغوی ټولو په ستورو باندې یقین. نو د هغه یقین په وجه باندې هغوی دا یقین وکړو چې بای د خپل ستوري نه معلومات وکړه چې دی بیمار دی، حالانکې د هغه زړه کې څه زه ستاسو دی بوتانو ته بیمار یم، چې هغوی ورته په بوتانو شروع کړه. دې ته توریه وایي چې ستا اصل مقصد بلی. یوسف علیه السلام دی ته اصل کې هغه غلا ووی چې تاسو غلې، چې تاسو خپل رور په غلا باندې د پلار نه بوتو، مقصد هم یو او هم کړو بل، کوی ته هم وغورځوم بیا هم خرڅ هم کو. تاسو خو هغه زاړه غلې چې تاسو خپل رور غلا کړو او خرڅ هم کو. نو دک شانته چې کم دی نو یوسف علیه السلام ته الله پاک وایي د یوسف علیه السلام چې کوم هیله جوړه کړه دی وخت کې چې جامې په خپله باندې کېښودو او بیا پې اواز وکړو او بیا هغه د رور د بار نه راوویستو، نه الله وایي کدنا لیوسف دا طریقه ورته موږ ښولې وه. نو په دې بعضې مسلو کې هغه هیله جایز کېږي، لکه موږ چې څنګه هیله اسقاط کوو هغه جایز کېږي څنګه چې د یو انسان په هغې کې دا یو خبره صرف واضحه کومه چې د یو انسان واقعي ضرورت دی، او ضرورت یې څه دی؟ د هغه نه منځونه شوي دي، د هغه نه روجې شوي دي، د هغه نه قسمونه شوي دي، په باندې د الله حقوق پاتې دي، او د هغه وس دومره نشته، هغه هم د دنیا خوار او هم د آخرت خوار دی. نو د هغه دپاره د پسماندګانو د طرف نه هغه لږ غونده کې صدقه چې 1,000 روپۍ دي، 2,000 روپۍ دي، 3,000 روپۍ، دا ګورې صدقه ده، دا په ذهن کې یاد ساتئ. دا چې کوم موږ ته اسقاط وایو دا صدقه ده. اسقاط ویلی شي د د منځونو د د روجو کفارو حساب کتاب ته، هغې ته اسقاط ویلی شي چې بای دوره منځونه یې کړي، دوره روجې ده، دا د نه قضا شوي دي، د دې دوره پیسې دي، هغې ته اسقاط وایي، دا صدقه ده. نو هغه موږ وګرځو، تا ته بخلې، ده ته بخلې، ده ته بخلې، دا په دې باندې مې بحث نشته، دا خو جایز خبره ده او دا د هر څه نه ثابته ده. خو بس مې صرف خبره مې صرف په دې کې ده چې هغه هیله هغه شرعي جایزه هیله ده، ځکه چې ته یو ورور مسلمان ته په هغې باندې خیر رسې، خو هغه څوک چې هغه د هغې مستحق دی د هغه وس نشته، او په دنیا باندې چې کوم دی نو خوار او په آخرت هم خوار دی، د الله پاک حقوق هم نه دي ادا کړي. زموږ خدای پاکه زموږ د انسانانو دا وس دی چې د ده دپاره دا لږه چې کوم دی نو موږ هیله وکړو، خدای پاکه نورې در خپل شان مطابق هغه قبول کی او دې وبخي. اوس هغه د الله خو خره چې الله بخي که نه وبخي. نو بعضې هیلې داسې چې هغه ناروایي ناجایزي نه، د دې نه مقصد هغه هیلې نه دي. الله پاک وایي پیغمبر علیه السلام ما کان لیأخذ، هیله ورته موږ ولې وښوله؟ دې نه و چې ایثار کړی وي اها خو د خپل رور فی دین الملکي، د دغه بادشاه په قانون کې، دغه قانون خدا او جلاس به دې کټ کړي. نو په دې وجه باندې یوسف علیه السلام د هغې قانون دې وخت کې دا چل ورته موږ وښو، الا ان یشاء الله، خو چې الله اراده وشي نو الله اسانه پیدا کی. نرفع درجات من نشاء، هغه اوجتې درجې د هغه چا چې اراده ورته وشي، وفوق كل ذي علم علیم، او هغه پیدا کړي دي د پوهه د پاسه پوهه، هر یو انسان له الله خپله پوهه ورکړې ده. نو په دې کې یو شرعي مسله موږ ته بله راووته په دې هیله کې چې بعضې وخت کې که د شرع په یو حکم کې مسله جوړه شي، یعنی د قوم پکې تفرقه راشي او هغه حکم هغه مکروه تنزیهی تحریمی نه، تنزیهی څه ته ویلی شي؟ تنزیهی ویلی شي ښه نه دی، او تحریمی ویلی شي ناروا او ناجایزه دی. نو که هغه حکم داسې چې هغه تنزیهی چې صرف ښه نه، نو ته د هغه قوم په رای چلیدی شي. لکه څنګه؟ لکه مثلا بعضې خلک قضا عمري کوي او بعضې خلک یې نه کوي، چې کوم یې کوي نو ولې کوي؟ هغې وایي دا هیله ده، او هغې په لاول نه خلک پوهېږي چې ګورې دا الله پاک د زاري فریاد دي، دا نه چې په دې 2 رکعاته باندې ستا د ټول عمر منځونه راوګرځېد، داسې نه ده. نو که څوک یې کوي نو هغه هم جایز دي، او که یو کس وي نه د خلکو ذهن ته دا خبره کوزول دا خو ناروا دي چې بای په 2 رکعاته مونځ باندې ستا د ټول عمر منځونه راجمع شو، به دې منځونه نه کوي، دغه 2 رکعاته به کې نه کوي، هم صحیح ده. په دین کې بعضې خبرې داسې دي
چې هغه څه مستحب او څه واجب او څه سنت نه دي. لکه د دعا مسله چې موږ بل رس کړې وه چې بعضې خلک زموږ د جومات کې نن سبا بیا چیړي، حالانکې دا زړې مسلې دي، دا د چیړلو نه دي. خو چې کوم ناپوهه کس نه هغه داسې نه کوي چې بای دا کوم کس دا شروع کړی د راشه د نه تپوس وکړه چې ته په فرضو پسې دعا کې دا جایز ده که ناجایز ده، ته مخ قبلې ته راړی دا جایز ده که ناجایز ده. نه هغې د داسې کس نه تپوس کوي چې هغه کس سره علم نه، نو د خلکو عقیدې پې خرابوي. لکه بل رس چې کوم دی نو دا خبره ما باندې ډېره زیاته بده ولګېده او د هغه کس په باره کې زما په ذهن کې ډېر زیات لکه ګیله مې ترې نه راله چې ما ته میر امان لا ووایي چې جي زمونږ د جومات کې داسې کسان دي چې یو داسې مسله هغې زمونږ دپاره خرابه کړه چې په هغې باندې استاد جي د 56 سال نه لګیا دی، او که د 56 سال نه نی نو د 20 سال نه خو دی چې هغه فرضو پسې دعا کوي. اوس بعضې هلکان استاد جي کمزوری دی، موږ مخکې ګو نو بعضې قبلې ته مخکې نه وتښتي، بعضې په یو مخ باندې لاس راخي، بعضې دعا وکړي او بعضې اړه دعا ونه کړي، نو موږ له زړې عقیدې خرابوي. نو په دې باندې زه ډېر سخت خفه شوم. ما ورته دا کس له پکار داري چې ما سره کښېني چې بایي ولې داسې کېږي، او که ما سره نه کښېني د هغه دومره زیات شک دی او هغه دومره لوی ملا دی نو د حاجي سره دې کښېني چې استاد جي زه خو ستا د نوسي کړوسي په ځای باندې ما زما 20 کاله یا 22 کاله عمر دی او تر 6-8 کاله د عمر نه چې کم دی نو ته دا ګناه کوې، دا ګناه ته ولې کوې؟ نه به دې پوهېږي چې بایي دا زه ولې ګناه کوم، د علم سره سره زه ولې ګناه کوم. نو دا مسلې په دین کې چېړل دا نشته. هر یو عالم چې یو خبره کړې ده تر شامي پورې چې کړې ده نو هغه وایي بایي یو کس په فرضو پسې دعا وکړه ښې وکړو، یو کس په سنتو پسې دعا وکړه ښې وکړو، یو کس اډو دعا ونه کړه ته به ضرورت نه وي ښه وکړو. خو دا دعا دومره زیات اهم خبره نه ده چې فرض او واجب دي چې ته په دې باندې شر او شدت خورې. نو هر هغه مسله چې عوامو ته مسله وي جوړوي هغه مسله چې په دین کې ځای یا به ته نه کې، اوس په دې کې ښکاره په دین کې ځای دی چې بایي که دلته کې ته راشه کښېنه استاد جي ته ووایي استاد جي دا ته ولې نه کوې، استاد جي به تا ته ښکاره ووایي بایي دا یو سنت عمل و ختمېدو، ما خلکو ته ووایي چې بایي د فرضو نه پس به یې کوو سنت عمل به راوګرځو. زما په دې باندې نه دا عقیده را چې دا شته نه مې په دا عقیده را چې دا نشته، او ما د خلکو د انتشار نه د بچ کېدو دپاره کړې ده، بس خبره صفا ده. نو ته استاد جي سره نه کښېنې او کله ته یو ته وایې هلکه دا جایز ده او کله ته بل ته وایې دا ناجایزه ده دا هغه ده، نو دا هغه شرپسند کسان دي. په دین کې شر نشته. دقه شانتې دلته کې دا مسله هم ده چې یوسف علیهم السلام ته الله وایي په هغه قانون باندې د خپل رور اغستل دا بالکل اړو د سره ممکن نو. نو ما ولا هیله وښوله چې بایي هغه رونو ته ووایي، رونو وایي زمونږ دا قانون دی، د هغه قانون مطابق هغه واغستو. قالو رونو یې ووایي ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کچرې نن دې بنیامین غلا کړې ده نو د ده رور مخکې غلا کړې وه. فاصرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم. یوسف علیه السلام دا خبره برداشت کړه، دا خبره په زړه کې وساتله، هغه جواب ورنه کو چې هغه غلا څنګه وه او خبره څه وه. مختصر به وګو په یو 2 سکنډه کې. تفسیر کبیر کې امام رازي صاحب وایي چې کله د بنیامین په پیدایش کې راحیل بی وفات شوه، د یوسف علیه السلام عمر یا 15 کاله او یا 6 کاله ډېر ماشوم، نو د یعقوب علیه السلام خور وه. نو یعقوب علیه السلام د خپلو هغه میندو په ځای چې د مېرانې میندې وي خور لی ورکړو چې دی به ښه حفاظت وکړي. هلته کې یوسف علیه السلام الله پیدا کړی داسې چې د هر چا به ورسره مینه پیدا کېده چې چاله به ورته نه هغه به ورسره مینه وه. نو چې کله هغه د 9 کالو شو نو یعقوب علیه السلام لړو ورته یې وي اوس دی د خپلو لبو شبو د خپل ځان کنټرول کولی چې دی مال راکړه. نو د هغې نه لګېدو، د ترور نه لګېدو، د هغې ورته وي زه له سترګې مرګې تورومه او لامبو را لامبو مې بیا درولم. نو د اسحاق علیه السلام یو ګولي بند چې کمربند به یې ورته هم وي، د اسحاق علیه السلام پاتې شو. یعقوب علیه السلام چې کوم دی د اسحاق علیه السلام زوی نو هغه بیبي وایي داسې چلو که هغه ترور یې د یعقوب علیه السلام هغه خور او د اسحاق علیه السلام هغه لور چې کمربند یې ولده سینې نه چاپېره کړو، د پاسې پې ورته کپړې واغوستو. نو چې کله بوت یعقوب علیه السلام نه ورپسې لږ ساعت پس لړه یاره وي زما د کور نه هغه کمربند د اسحاق علیه السلام هغه غیب شوی دی. هغه ورته وایي چې دا یعقوب علیه السلام ورته وایي دا بچه وړي. امام رازي صاحب وایي هغې ورته وایي چې نور څوک خو نه خو دا یوسف راغلی دی. نو هغه ورته وایي چې یوسف په هغه څه پوهېږي، زه ویې ګوره. نو یوسف علیه السلام ته یې ویلي چې ته به هلته نه وې، دومره لوی و.
نو چې کمیس دې نه اوچت کنه کمربند هغه چاپیر بس وی یعقوب علیه السلام سره ورو دویمه خبره ونه کړه بس لاړو ځکه چې قانون دا و چې چا سره د غلا شي زمونته بس هغه دغه شو نو چې کله بیا هغه ترور وفات شو نو یعقوب علیه السلام دی راوست نو دی وته هغه یادو الله وی والله اعلم بما تصفون الله ته خپته وا هغه صفت چې دی ولکو بل یو روایت پکې دارې چې کله دی د شام نه کنعان ته راتلو نو د یعقوب علیه السلام چې کوم ماما او چې په هغه باندې دغه دوه لونه په یعقوب علیه السلام باندې واده وي یو د یوسف علیه السلام چې کوم دنو د مور وا یو بل بیبي وا دا دواړه خويندې وي دا په واده وي نو وی هغه مور وته وی چې بچی داسې چلو کا چې دا مخامخ سیز نه دی د دې ځمکې لرو بغه دا هغه بوتو نه هغه بوت چې کوم دی نو په هغې کې هغه د سرو کار کړی او ایسې پکې دن نسري شو نو یوسف علیه السلام را خلاص کو نو هغې ورته وایي دا چې کوم څیزونه دي دا ځان سره راواله نو یایې کې سرو نو یوسف علیه السلام د هغه مور یا د هغه ماسی د هغې په اشاره باندې هغه سره ځان سره راواغست هغې وي چې دا خو د بوت کې اچولي دي بوت په سروسه کوي زمونږ به په کار روان شي او زما خو پلار دی ما ته حلال دي نو یا چې کوم دی نو دی هغې ته اشاره وکړه چې د خو مخکې غلا د زروړې مخکې غلا کړې وه او یا دا ګولیبند دی ولا یاد کو چېره دغه کمربند یا ګولیبند دی پټ کړی نو یوسف علیه الصلاة والسلام وی دا خبره برداشت کړه ښکاره یې ورته نه کړه ځکه چې الله ته نه وه منظوره چې دې خبره ښکاره کړي خو صرف دوره یې ووی په زړه کې قال وی انتم شر مکانا ډېر ناکاره خلک یې د زړه نه هم خبرې نه وځي ګوره د څلوېښتو کالو خبره هم راپسې راوویسته خبرې هم د زړه نه نه وځي زړه هم صفا کېږي نه والله اعلم الله پاک ښه پوهی بما تصفون په هغه صفت چې دی وله وکړو نو وی دی څه چل وکړو صحابي شریف کې لیکي وی دی وی چې بای دی سړی سره خلاول نه دی په زوره باندې بوزو او که په زوره نه کېږي بیا به ورسه هیله جوړو نو وی دی جدا شو په دې کې درې وروڼو ته مشران ویلي شوي دي یو روبیل یو شمعون او یو یهودا دا روبیل پکې د عمر په لحاظ سره مشر او دا شمعون چې کوم دی پکې د عقل په لحاظ سره مشر او دا یهودا چې دی پکې د سیاست په لحاظ سره مشر دا پکې سیاسي سړی وی هغه ورته وی چې موږ له الله پاک دومره طاقت راکړی دی چې د دې غونډ د دې مصر لس ښارونه دي او د یو ښار مقابله موږ په یوازې کولی شو نو هغې ته یې وی چې نهو چوکونو کې به تاسو ودرېږئ او دا دربار او دا بادشاه به دله زه کابو کوم دا روډ ته نه تښتو نو وی د هغې دا طریقه وه چې کله به هغې غوسه شو نو وی دا ویښتې چې دي وی دا به داسې بار راووتو د دې کپړو نه دا غوسې د وجې نه وی په جسم باندې به یې ویښته نیغ ودرېدو بل وی هغې به چې چغه وویسته د غوسې نه هغه چغه به یې وویسته په بنده باندې نو وی چې کوم ځای ته به هغه اواز رسېده وي به د غونډ ښار نه وته نو وی هر هغه زنانه چې په خېټه باندې به یې بچي و داسې اژدها چغه به یې واله د هغې بچي به ضایع کېدو دا د یعقوب علیه السلام یو معجزه وه او دا د هغه زامنو ته منتقل شوې وه نو هغه ورته وی چې دا رور را سره پرېږده بادشاه یو خبره راته کوو دا رور را سره پرېږده او که چېرې نه پرېږدې نو ګورې داسې چغه به ووامه چې په دې مصر کې به رانه یوه زنانه هم هغه ماشومونه زیږي او د هغه ټولې ګناه به ستا په غاړې او دی 9 کسان دي چې زه چغه وم دی به م ووایي دا به ټول مصر کې چغې او ته به ووینې موږ د پیغمبر اولاد یو یوسف علیه السلام ورته وایي زه ټیک ده زه ګورم زه ووښې چغه زه ګورم یوسف علیه السلام خپل زوی ته اشاره وکړه چې راشه چې کله دې ځان چغې ته جوړوي که نه په دې شا باندې وله لاس راښکه دا یوسف علیه السلام خو چونکې د یعقوب علیه السلام زوی و دی خو نه پېژنده چې دا زمونږ غرور دی نه هغه ته پته وه چې کله به داسې طریقه دی کوله نو یعقوب علیه السلام به وله به د املا لاس راښکه دا به غوسه سړه شوه بس هغه د سره چغه ونه واله نو خو چې هغه ځان چغې ته جوړ کړو نو هغه ماشوم راغی نو په د املا یې وله لاس راښکه بس د هغه غوسه سړه شوه یا د بادشاه وکتو نو وی ورته وی چې بادشاه یا خو ته د یعقوب د نسل نه او یا دا بچی د یعقوب د نسل نه دی نو هغه ورته وی چې دا زما بچی دی نو چې یو د نسل نه شو نو خو دواړې د نسل نه شو خو ستاسو دا هیلې دلته نه چلیږي خو خپل زور دی وښیه نو بس بیا په یوسف علیه السلام باندې راغی وی ډېر پهلوانانو نو وی چې څنګه یوسف علیه السلام ته لاس کوي یوسف علیه السلام ول الله ته ورکړه
ارکز برجله داسې لفظ راغلی دی په تفسیر کې وی چې لته ولا ورکړه نو یاره وغورځېد یوسف علیه السلام ولا د ګریوان نه ونیسوي په دې سینه باندې ولا خپه کېښوده چې نور سوی وی هغه ورته وی چې نه نور درته څه نه ووایو خو یا ایها العزیز یہ عزیز مصر ان له ابا شیخا کبیرا ورته فریاد شروع کو پلار یې ډېر بوډا دی ضعیف دی فخذ احدنا مکانه بس زمونږ یو کس د په ځای باندې ونیسه انا نراک من المحسنین موږ ته ډېر نیکو کار وینو تا موږ سره ډېر زیات رعایت کړی تا موږ له وی آی پي پروټوکول راکړو تا په موږ روټۍ وخوله شاهي تا چې کوم دی نو موږ له غله سیوا راکړه نو دا رحم را باندې وکړه قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده یوسف علیه السلام ورته وی د الله نه پناه غواړم چې زما نه ظلم وشي زه به نیسم خو هغه څوک چې ما ورسره خپله غلا نیسلې ده ته ما باندې پردی سړی نیسي انا اذا لظالمون کچری ما د مجرم په ځای باندې بې ګناه ګیر کړو دا خو ظلم دی دا خو زیاتې دی داسې زه کوم ځای کولی شم نیکي او تابعداري او ستاسو مېلمستیا په خپل ځای خو قانون په خپل ځای نو په دې وجه باندې زه دا ظلم نشم کولی چې زه ستاسو په ځای باندې څوک ګیر کړم او یوسف علیه السلام دا بنیامین تاسو سره پرېږدم بسم الله الرحمن الرحیم فبدأ بأوعيتهم قبل وغاء أخيه پس شروع یې وکړه په بارونو د رونو مخکې د رور خپلنا ثم استخرجها من وغاء أخيه بیا یې رابار کړه هغه پیمانه د خپل رور د بار نه کذلک کدنا لیوسف هم دغه رنګې هیله خولې وه موږ یوسف علیه السلام ته ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک نو دا یوسف علیه السلام چې رور یې پاتې کړی وي په قانون دغه بادشاه د مصر الا ان یشاء الله خو چې الله وغواړي نو طریقې ورته وښوله نرفع درجات من نشاء الله عزتونه سیوا کوي چاته چې اراده وشي وفوق كل ذي علم علیم والله پیدا کړي دي د هر یو پوهه د پاسه پوهه قالوا وویل رونو د یوسف علیه السلام ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل کچری د غلا کړي د نو د ضرور مخکې غلا کړي وا فاصرها یوسف فی نفسه بس یوسف علیه السلام دا خبره برداشت کړه ولم یبدها لهم او اگیته ځان ښکارا نه کو قال وازل کی وی انتم شر مکانا ډیر ناکاره خلک والله اعلم الله پوی دی بما تصفون په هغه څه شدی بیان کو قالوا ویل دی یا ایها العزیز ای عزیزا ان له ابا شیخا کبیرا زمونږ پلار ډیر بوډا دی فخذ احدنا مکانه دی سره ډیره مینه ده زمونږ د دې په ځای مونږ یو کس ونیسې انا نراک من المحسنین مونږ ته ډیر نیکو کار وینو قال ویل یوسف علیه السلام معاذ الله زه پناه غواړم په الله سره ان ناخذ چې زه ګرفتار کما بل څوک الا من وجدنا متاعنا عنده مگر چا سره چې ما خپل اغلا مونترا انا اذا لظالمون کني زه به ګنهګار شم فبدأ بأوعيتهم قبل وغاء أخيه پس شروع یې وکړه په بارونو د رونو مخکې د رور خپلنا ثم استخرجها من وغاء أخيه